علیکم نئی ویډیو سره تاسو غلکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روجرو خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو ثوابۍ کې د ظلم انتخاب وشوه. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوه. یو ظالم بدبخت زوی خپله بوډۍ مور په خپلو لاسو باندې ډېره زیاته په بد مرګ باندې قتل کړه. دا واقعه څنګه رامخې ته شوه؟ دغه ظالم زوی خپلې مور قتل ته ولې مجبوره شو؟ ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه وخې چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته اول میلاویږي. دوستانو دا واقعه په ثوابۍ یا روسین کې رامخې ته شوې ده چې یو ظالم بدبخت زوی د نشې په حالت کې خپله مور ډېره زیاته په بد مرګ باندې قتل کړه. دوستانو دغه زوی به نشه کوله، مور به ورله پیسې ورکولې، خو چې کله مور سره پیسې نه وي او دغه زوی د نشې لپاره پیسې وغوښتلې او مور ورته انکار وکړ، نو هغه زوی له په دغه نشو پیسو انکار باندې دومره غوسه ورغله چې خپله مور یې په هغه وخت کې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه. په کومه طریقه یې قتل کړه؟ په دې طریقه باندې قتل کړه چې چارې راواخیسته او خپله مور یې په کټ کې الاله کړه او بیا هغه ظالم د تښتېدو کوشش وکړو. هغه ظالم د تښتېدو نه بعد پولیس هغه پسې لټون شروع کړو. هغه ظالم یې د ثوابۍ د یاروسین په غرونو کې ګرفتار کړو. د غرونو طرف ته روانو، پته نشته چې دغه ظالم کم طرف ته روانو، کم طرف ته اراده کړې وه، کم خوا روانو، خو پولیس د هغه په نیولو کې کامیاب شول. موږ د یاروسین پولیسو ته یو سلوټ کوو چې هغه دغه ظالم دغه بدبخت زوی په یو غنټه کې دننه ګرفتار کړو. دوستانو اوس موږ دغه پولیسو ته یو التجا کوو، یو ورکوټ سم درخواست ورته کوو چې دغه ظالم بدبخت زوی د ډېره زیاته بدترینه سزا ورکړه چې نور زامن نور بچي د دوی نه عبرت واخلي چې په مور او پلار باندې ظلمونه نه کوي. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د نشان څخه مخه وخې چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.